ونحمدك ونستعينك على ناصر يا نسير ويسرنا صلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد فإن قيل كشت ویل شي په اعتراض کې وڅوکي وای نه داسې ویل شي چې دا لو راغلی دی څه پکې راغلی دی لو پکې نه راغلی إن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل تشي پکې راغلی لو راغلی په څه کې لو راغلی وایا لو أنزلنا هذا القرآن كان چټیان موریدي فسكي لو راغلي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ديك أول كم يودي لو أول لو كان فيهما آلهة إلا الله ثاني بقي كم يودي لفسدتا نو لو راضي د پاره د انتفاع د ثاني په سبب د انتفاع د اول سره په سبب د انتفاع د اول سره نو ثاني منتفی دی لکه ثاني څه شی دی فساد ولی منتفی دی د وجه د انتفاع د اول نه تعدد منتفی دی خو مسئله دا ده چې دا لو راځي د پاره د انتفاع د ثاني په ماضي کې په سبب د انتفاع د اول سره نو ترجمه به داسې شي چې په دې تیره زمانه کې فساد ځکه نه دی راغلی چې تعدد د الهو نشته نو لہذا دې کې خو عدم فساد در راتلون کې زمانه منتفی نشو او موږ لره په وحدانیت باندې داسې دلیل پکار دی چې هغه کې فساد منتفی شي هم په تیره زمانه کې هم په راتلون کې زمانه کې دی پښتو کې مطلب شو لو راضي د پاره د انتفاع د ثاني خو په الماضي فساد منتفی دی په تیره شوی زمانه کې وجد انتفاع د اول نه چې تعدد د الهو نشتا معنا د آیات دا شوا چې په تیره شوي زمانه کې فساد نشته دی ځکه چې تعدد د الهو نه و کېدای شي چې په راتلونکي زمانه کې فساد راشي په توحید خود سي دلیل پکار دی چې نه په تیره زمانه کې دغه شته دی او نه په راتلونکي زمانه کې فساد شته دی دا داسې پکار و یو د لغت والا خبره دا او یو د دې لو استعمال دی په محاورات کلام عربی کې ول دا تا چې کومه خبره و فرمایله دا د لغت خبره او مونږ چې دی په استعمال باندې لګي په استعمال کې دا لو راځي د پاره د انتفاع د جزاء چې جزاء منتفی ده د وجه د انتفاع د شرط نه دا لو شرطیه ده دا شرط منتفی ده او ان فکر دراله څه منتفی ده مناسبه د وجه د انتفاع د شرط نه انتفاع د جزاء منتفی ده قطع نظر د زمانه نه چې یا ماضی او یا مضارع یا دا بس مطلقاً منتفی ده زمانه ماضی ورکرا نه لا نګویا کې د لو د پاره دو استعمال رال یو دا دی چې دا برازي د پاره د انتفاع د ثاني فل ماضی او یو دا دی چې دا لو برازي د پاره د انتفاع د ثاني مطلقاً د ثاني تب جزاء وای جزاء منتفی د مطلقاً بدون د تعین د زمان نه یا زمان ماضی دی یا زمان حال دی یا زمان استقبال دی دلته دغه مراد دی خدا څه کې چې ځینې خلک وي په دې باندې کوي نو راغلی لو د پاره د یو استعمالي دی د بل دغه لپاره راغلی یو ځای کې بلو راغلی به حسب اللغت
هلته به انتفاع د ثاني فی الماضي مرادي او دی به مطلق استعمال ته راواړئ او بل ځای کې به یو دا لو راغلی دا د مطلق استعمال دپاره هغې کې به تعین د زماني نه وي دا بیا هغه د لغت والا زمان ته واړئ چې دی نه پوهېږي نو دا خو د ده نافیتې ده دې کې خو زمونږ کومه ګناه نشته دی فإن قیلا که چرته ویلی شي چې مقتضا د کلمې د دې لو چې دی هغه انتفاع د ثاني ده فی الماضي په ماضي کې په سبب د انتفاع د اول سره فلا یفید نو دا به نه پیدا کوي الا الدلالت مگر دلالت په انتفاع د فساد په زماني ماضي کې په سبب د انتفاع د تعدد سره او دا خو بیا د توحید دپاره کافي نه شو توحید دپاره داسې دلیل پکار دی چې زموږ اسمانو کې نه فساد راغلی نه په راتلونکي زمانه کې به راشي دا ولې هلکه ځکه چې تعدد نشته دی که تعدد وي نو بیا به فساد راغلی او که راغلی نه نو په راتلونکي زمانه کې به راغلی وی خو لیکن نشته فساد فکر دې رالی قلنا منگا وائی نعم اوه دا خبر ٹکی دا چلو رادی دا پارا دا انتفاع دا ثانی فی الماضی و بحسب اصل اللغة دا پا اتباع دا اصل لغت سرا کہ دا لو دی واضح وضع کرے دے نم دا دق دا پارے وضع کرے دے ولیکن یو شیز با وضع شوے دے یو دا پاری او کار با پی بلغ شداوشی یا لکوی الاخرى پریواتو او ویل خپې ټکولي ویل هیڅ مرداري دلو ویل څه چل دی وکړو ویل په لور مې الالکو لور مې څه کو دا لور واضح وضع کړی د دې دپاره دی چې په دې باندې تو خانه لاله وکړه لو بې کوه نو وضع یې د یو دپاره راله استعمال خو د بل دپاره څه کېدی شي ملا صاحبه کېدی شي لکه پټکیری دی او ماشو تنګ کړی بس د سر او د خپو یوه غونډه وه ماشه به د بې خواله نه راځي نو پټکی دی د یو څه دپاره خو ستا استعمال کو دقسې دا لو راغلی د یو څه دپاره دی وضعه خو لیکن استعمال یې د بل دپاره رالی لیکن قد یستعملو لیکن کله ناکله دا استعمالیږي بالاستدلال په استدلال کولو سره په انتفاع د جزا چې دا جزا منتفي ده علی انتفاع شرط په انتفاع د شرط باندې من غیر دلالت بغیر د دلالت نه په تعین د زمانه کې کما فی قولنا لکه څنګه چې زموږ په دې قول کې دي لو کان العالم قدیما که چېرته عالم قدیم وي عالم پېژنئ ما سوی الله نو لکانا نو دا به وی غیر متغیر غیر متغیر به که قدیم وي خو بیا به پکې تغییر نه راتلی که نو ذکر دی نو ګورئ لو کان العالم قدیما لکان غیر متدیج کی دا عالم قدیم په منزله شرط دی او لکان غیر متغیر دا په منزله د جزا دی قطع نظر د ماضي او د مضارع نه څنګه چې دی کې قطع نظر د ماضي او د مضارع دی کذالک په آیات کې هم قطع نظر د ماضي او د مضارع دی والآیات من هذا القبیل آیات د کومې قبیلې نه شو د دې قبیلې نه شو چې دې کې استدلال نیولی شوی دی په انتفاع د جزا باندې د وجې د انتفاع د شرط نه د وجې انتفاع د شرط نه او کله ناکله مشتبه کېږي په بعضې اذهانو باندې کسان چې راوالی یو د دې دواړو استعمال یې نو بیا آخره په بل باندې دا راغلی په اعتبار د اصل لغت سره دا د نر بچی راوالي او دی په دې طریقې په دې قبیل باندې استعمال کی او یو ځای کې دا راغلی د دې قبیل دی لکه دا آیاتو او دا یې راوالي استعمال دا په کوم باندې ولګوي په دې حسب لغت باندې ډېر شي نو نه خبط پرې راشي نو فیقع الخبط خبط واقع شي خبط ګډوډوالي ته وایي بې معنا ګډه وړه شي بې معنا څه شي ګډه هلکه له دې نه علاوه صاحب علیه رحمت دې کې بله مسله هم شته دی د دې نه علاوه په دې کې یو بل استعمال هم شته دی که نشته پکې بل تاسو پکې یو بل استعمال ووایي لام وضرلو کې غلام محمد قادیاني پېژنئ مونږ خو یې لیدلی دا هغه سړی دی چې د باندې به حیض راتلی سړی دې ته و چې په د باندې حیض راځي شرمېدلی و ټیکه دې راغلی او دا هغه سړی دی چې 3 اتیا 10 په لیټین کې کړي نو بیا په هغې کې
ځکه موږ دې ته لیکو دفتر قادیاني. څه شي ته لیکو؟ کوم ځای کې چې سین سره شي دفتر قادیاني. قادیاني هم دغه دفتر. نو هغه د دې حدیث د استدلال نیولې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم وفات شو. رسول الله څه ویلي؟ لو کان حیا لکان نبیا. لو کان حیا که چرته دا ژوندی وی نو لکان نبیا نو دا به بیا نبي وی. وی لو راضی د پاره د انتفاع د ثانی د وجې د انتفاع د اولنا دا ولی نبی جوړ نشو. ګوره لو کان حیا دا اول دی نو لکان نبیا دا ورته ثانی. هلکه دا ولی وی نبی جوړ نشو ثانی نبی دی. نبی ولی جوړ نشو؟ د وجې د انتفاع د اولنا چې دی حی پاتې نشو. دې حی پاتې شوی وی دا به نبی جوړ شوی وی. هغه وایي چې د نبوت دروازه نه ده بنده. د ابراهیم د نبوت په مانع والي کې دا خبره مانع نه ده چې محمد رسول الله خاتم النبیین دی، بلکې مانع د رسول الله په خولې باندې حیات د ابراهیم شو. که حیات د تر پاتې شوی د نه به نبي جوړ شوی وی. د نبوت دروازه بنده وی نه ده. دې کې د ابراهیم د نبي د نه جوړېدو دپاره مانع ختم نبوت نه دی، بلکې د هغې دپاره مانع څه شی راغلی؟ ونیسي حیات راغلی. حیات یې نه و، ژوندی پاتې نه شو. سلمانی دی راوړ راوړی تا ته په اول کې هلته په تصور کې واړوئ. هغه د پیټې والا چاپ 153 صفحه 153 دی ځای کې ورته بیا وګورئ. څه پکې لیکلي؟ وایي په دې اجماع راغلې ده چې لو دا راضي دپاره د انتفاع د اولو د وجې د انتفاع د ثاني نه. جواب قادیاني ته څه شو؟ آسان شو. مختصر معنی 153 صفحه کې ګوره. لو راضي دپاره د انتفاع د چاملي سیبو د اولو د وجې د انتفاع د ثاني نه. معنا یې دا ده چې نبوت د رسول الله نه بعد نور نه وو. که نبوت وی نو الله به ورته ابراهیم حیات پرېښودی وی. غلام محمد قادیاني دې چېرته نبي جوړېدی شي؟ خرې ته ګوره، په سارا شپې ته ګوره. او خره ده، خره چېرته د خرې نه خو ډېر بدتر دی. خره خو زبردست پیټ دی. د خرې کې د پیغمبر عشق نشته دی، خو رغام پکې نشته دی، دښمني پکې دښمن دی. څه مې درته جواب درکوایه ملا صاحبه چې لو راضي دپاره د انتفاع د چا د اولو د وجې د انتفاع د ثاني نه چې دا دویم منتفي دی چې هغه نبوت دی بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا منتفي دی نو د دې د وجې نه دا اوله منتفي شو چې حیات ابراهیم ته میلاو نه شو. که نبوت د رسول الله نه بعد وی نو بیا ډېر لایق د رسول الله بچی و ابراهیم چې دا الله ژوندی پرېښودی وی او نبوت یې ورکړی. مسله څه شوله؟ اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار. وقت والا شاكر على ذكره وقت اسمه مختصر معنی یعنی لاړه غزاړه چاپونه زر کو را دی وړل